أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د خپل طرفه اکبر او د خپل ضلعي صدر ولی محمد خان، ضلعي جنرال سیکرټري صبا خان، تحصیل صدر زموږ تحصیلي کارسدي جهانګیر خان چې د زموږ د تحصیل کونسل کې پارلیماني لیډر هم دی، سره زموږ سعودجان خان دا د تحصیل جنرال سیکرټري دی. د دې ټولو او د ټولو پښتونخوا قومي مومنټ د طرفه ستاسو د پریس کلب د ټولو ملګرو ډېره مننه او ډېره شکریه چې موږ له دې دونه غرمې کې راغلی او په دې دومره ګرمۍ کې موږ له ټیم راکړه. نو ستاسو ډېره مننه، ډېره مهرباني. د هغې نه پس چونکې زموږ د دې سیاسي هلې ځلې خو ډېرې ورځې شوي دي چې شروع دي، زموږ مورلس یو کال تقریبا یا شپږ میاشتې وشوې. په هغې ټایم کې بیا سر درمیان کې الیکشن راغه، موږ خو الیکشن کوو نه، خو په موږ الیکشن راغه. بیا د هغې الیکشن هغه مصروفیات شروع شو. نو زموږ او ستاسو اړو د پښتونخوا قومي مومنټ څه انټروډکشن موږ او ستاسو نه دی کړی. نو موږ وایو چې دا ضرورت موږ محسوس کړو چې پهله موږ د خپل تنظیم تاسو سره لږ شانتې وضاحت وکړو چې یاره پښتونخوا قومي مومنټ او د ټولو نه اول د دغې نه مخکې چې کومه ایشو په دې دنیا کې روانه ده، کومه چې د انډیا ترجمان چې کومه ګستاخي یا ګستاخانه جملې ویلې دي، نو زه د خپلې ملګرو او د ټول پښتونخوا قومي مومنټ د طرفه د هغې په ډېرو درنو ټکو غندنه کوم او دا ورته باور ورکوم چې لکه زموږ دپاره زموږ د خوږ پیغمبر صلی مبارک نه زیات هېڅوک نشته. زموږ دپاره هغه د ټولو نه محترم او زموږ مور پلار زموږ جان مال د هغې نه قربان. او د خپل سرکار نه دا مطالبه کوو چې د دې په جواب کې خامخا څه وکړي. د هغې سفیر دی خامخا راوغواړي، کمل بدر کولی نه شي نو احتجاج ته ورته ریکارډ کړي. د دې نه بعد چونکې دغه زموږ د دین حصه ده، زموږ د مذهب حصه ده، د دې نه بعد زموږ د سیاست، چونکې سیاست زموږ چې کومه د جنډه زموږ د جنډې چې کوم ډیزاین دی نو هغه تور کلر جنډه ده. زموږ د دې ملګرو چې کوم ټینګ دی، شکر الحمدلله زموږ سره چې کوم ملګري دي نو هغه ټول داسې دي چې هغه عام ورکر نه دي، هغه ټول د خپلو ادارو، د خپلو تنظیمونو، د خپلو علاقو صدران، سیکرټریان د مختلفو پارټو پاتې شوي دي او دا ډېرو د هوښیارو خلکو یو جمګټه ده. سوچونه هم پکې کله کله داسې شي ځکه چې هوښیار خلک یو ځای بوتلل هم ګران کار دی، خو به هر حال دا په دې کې دا ضرورت راغی چې ملک زموږ د جنډا چې دا زموږ د ملکي حالاتو عکاسي کوي چې چونکې په دې ملک کې ټولې تورې تیارې دي نو دا زموږ جنډا د دغې زموږ د ماحول عکاسي کوي. بیا د هغې په منځ کې داسې یو ګول دایره د سپینه دا به پکې د رڼا یو منبع انشاءالله تعالی د پښتونخوا قومي مومنټ په شکل کې. دا زموږ د پښتونخوا قومي مومنټ موږ وایو چې لکه پارلیماني سیاست خو زموږ داسې خاص موډ هم نه، خو چونکې زموږ د ملګرو وایي چې یاره موږ خامخا زه وبګورو چې زموږ څه پراګرس شته که نشته. نو موږ ولی محمد خان تحصیل نامینیټ کړی او شکر الحمدلله تاسو ته ښه پته ده چې ډېر لږ ټایم کې هغه ډېر ښه پراګرس او ډېر ښه سکور وکړو. تاسو ټولو ته وړاندې د هغې د وینا ضرورت نشته او چونکې هغه الیکشن هم لنډ تنګ وخت کې نو بیا به هم نتیجې بدلي. خو لکه اوس زموږ دا سوچ دی چې یاره موږ د پارلیمان نه پښتونخوا قومي مومنټ یو ممبر وګټه یا دوه وګټي یا پنځه وګټي نو څه به ترې جوړ شي. اوس خلکو څه وکړل نو دغه زموږ د پښتونخوا قومي مومنټ دا یو چارسده کې خصوصا او په دې صوبه کې عموما موږ وایو چې یاره زموږ د پښتون قوم چې
چې دا کم حالت زار روان دی چې په دې کې خامخا څه نه څه بدلون راشي او دا خلک دا محسوس کړي چې انشاءالله تعالی پښتونخوا قومي مومنټ چې دی نو د سیاسي دنیا کې یا په دې خاوره یا په دې سیمه کې د تازه هوا یوه جونکی او انشاءالله تعالی چې خلک به ډېر محسوس کړي او موږ له خلکو ډېر ریسپانس هم راکړو ډېر ښکلی ریسپانس زموږ ته میلاو دی نو موږ دا خبرې چونکې یو دغه ته رسول ګران کار دی نو موږ چېرې موږ ستاسو په وساطت سره چې موږ 2 کسانو ته رسېدی شو نو ستاسو په وساطت سره یې موږ ډېرو خلکو ته ورسوو ځکه چې زما چونکې زه د دې کورسو سره ډېر ټچ پاتې شوی یم 4-5 کاله نو ما ته خو د دې اندازه شته چې صحافي څوک وي صحافي څوک دی نو ما ته خو د صحافي قدر قیمت د صحیح صحافي کوم چې د دې پریس کلب سره تعلق ساتل د مخکې نه نو زه د هغې صحافیانو خو ډېر قدر کوم او ما ته د دوی قدر و قیمت هم معلوم دی او ما ته د دوی اواز هم معلوم دی چې دوی یو شی کول وغواړي نو انشاءالله تعالی چې هغه به ډېر ښه اثرات لري نورې سیاسي خبرې دغه زمان د پښتونخوا قومي مومنټ سره تعلق ساتلو والا یو څو خبرې وې دا زموږ چونکې دا ضلعي صدر دی زموږ ولی محمد خان دا لوکل د دې ضلعې نو دی په سیاست هم لږ ډېر پوهېږي او دله لکه د دې پاټو خبرې هم لږ ډېرې ورځي دی او صفات هم ډېر دی نو زه وایم چې لکه سیاسي خبرې زموږ صدر صاحب تاسو ته وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما سره زما د پښتونخوا قومي مومنټ مشران او زما د چارسد د پریس کلب ډېرو عزتمندو وروڼو صحافیانو د ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته دا ټایم راکړ او په دې وخت کې تاسو موږ انوایټ کړو چې موږ راشو او د خپل د پښتونخوا قومي مومنټ او په دې موجوده حالاتو باندې د خپل اراز و مقاصد ستاسو د میډیا په وساتت باندې قوم ته وړاندې کړو عزتمندو وروڼو په پښتونخوا قومي مومنټ باندې خو صدر صاحب خبرې مو کړې او زمونږ پروګرام څه دی او څه کول غواړو او د وخت سره په دې ملک کې څه روان دي لومبۍ خو څنګه چې دوی ووایي دا کومه انډیا کې چې دا کومه زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم باره کې دا کم ګستاخانه الفاظ استعمال شوي دي نو په دغې باندې زمونږ زړه ته ډېر تکلیف رسېدلی دی او بلکې زمونږ نه ټول نړۍ مسلمانانو ته د ټولې دنیا مسلمانانو ته یو تکلیف رسېدلی دی موږ د هغې مذمت کوو او د مسلم امه نه دا مطالبه کوو چې دوی د یو موټی شي چې آینده دپاره داسې قسمه واقعات دا چې څه کېږي چې دا د دې مکمل د تدارک بندوبست وشي عزتمندو وروڼو دې سره سره زمونږ په دې ملک کې چې څه روان دي او دا څه کېږي لګیا دي د دې غریب ولس سره د دې عام ولس سره چې دا کوم ظلم زیاتې روان دي او د زمونږ د ملک د معاشي حالات ورځ تر ورځه کم خرابېږي موږ پښتونخوا قومي مومنټ په دې نتیجه باندې ځان رسو او په دې خبره ځان پویو او قوم هم په دې خبره پویو چې دا آخر دا موږ چې دونه قرضداري شو دا زمونږ وطن چې دونه قرضداري شو زمونږ دا صوبه دونه بیا زیاته قرضداري شوه بیله دا د چا د لاسه شوه زمونږ قوم ته خو د سن 47 نه د اوسه پورې هیڅ ریلیف میلاو نه شو دوی قرضې اخیستې دي دا دومره قرضې دوی څه کړلې دا یو سوال پیدا کېږي زمونږ ذهن کې زمونږ نه وروستو ملکونه آزاد شوي دي او هغوی چې کوم دی څونه ترقۍ وکړي دا مونږ چې کوم میټینګونه کېږي او مونږ په کوم نتیجه رسېدلي یو نن سبا چې د پاکستان کم پارلیمنټ دی یا کم پارلیماني نظام دی په هغې کې د عام ولس د ښېګړې ما ته تاسو یو شق وښایې چې هغه لاګو شوي وي او د عام ولس په هغې کې څه ښېګړه راغلي دا خو د چند خاندانو په دې صوبه کې به یو څو خاندانه وي او بیا به دغسې په دې ملک یو څو خاندانه وي دا خو د هغوی دپاره یو سیستم جوړ شوی دی هماغه چهرې هماغه خلک هم دې پارلیمنټ ته راځي او همدغلته کیني پاسي او همدغلته هغوی بیلونه منظورې پاس کوي خو د عام ولس د ښېګړې دپاره اوسه پورې دوی سم ونه کړه ځکه فرض کا موږ د پښتونخوا قومي مومنټ زموږ ملګری ډولې MNA شي یا زه تحصیل ته ولاړم زه د تحصیل ناظم شوی یم
خو تر څو چې سیستم نه ټیکه، تر څو چې په دې ملک کې یو صحیح سیستم نه راغلی، نظام نه راغلی، د هغې پورې خو دا هغه کس فرد واحد هېڅ هم نشي کولی. لکه زه دا خبره کومه چې دا قرضې چې دوی کومې اخیستي او د معیشت روزانه ډاون کېږي لګیا دي، دوی اوسه پورې د دې دپاره څه پلان وکړو؟ یو راځي بل بدناموي، بل راځي بل بدناموي، او دغه عوامو باندې چې کوم دی نو روزانه تاسو ګورئ د بجلی په شکل کې، د ګیس په شکل کې، د پټرولو په شکل کې دا بمونه راوړئ، پیسې دوی خوري، یو مخصوص طبقې خوري د پاکستان، قرضې دوی علي، او هر پرایم منسټر چې کینی نو قوم ته وي قرباني ورکړي. اخر مونږ به د کومې پورې دا قرباني ورکوو؟ اوس چې دا کوم وخت چې را روان دی دا یوازې زما د ذات خبره نه ده، دا زما ستاسو د ذات خبره هم ده، صحافیانو خبره هم ده. په دې حالاتو کې به موږ د خپلو بچو د تعلیمونو څه کوو؟ په دې حالاتو کې به د هغوی د هیلت موږ څه کوو؟ د هغې لپاره به د نور بندوبست، زموږ د مشرانو د راجوړتیا بندوبست دلته چې کوم دی په دې معاشره کې به ژوند څنګه تېروو؟ دا کومه مهنګایي چې دا دوی په موږ باندې رامسلط کړه د دوی د نااهل پالیسو د وجې، موږ ورځ ته ورځ چې کوم دی نو دا په دې کې ګیرېږو. زمونږ دې وخت کې د تحریک او د دلته ناستې مقصد دا دی چې مونږ د عام ولس ته غږ وکړو، مونږ د نوجوان کل ته غږ وکړو چې دا راپاسي. او زما په خیال باندې تاسو زما نه ښه پوهېږئ، خو الیکشن دې وخت سره د مسلې حل نه دی. د هغې وجه ته زه ښیم د نن نه 4 میاشتې مخکې مولانا صاحب راپاسېده، یو احتجاجي مارچ یې وکړو، د مهنګایۍ خلاف یې وکړو، د دې حکومت د هغه وخت د حکومت خلاف یې وکړو چې دا مهنګایي دوی راوستې ده. د هغې نه علاوه د پی ډي ایم والا بلاول صاحب د یو ځای نه را روان شو، مریم نواز صاحب د بل ځای نه را روانه شوه، یو لوی احتجاجي مارچونه وشو. زمونږ د پښتنو مشرانو له دې ځای نه لاړل. د هغې په نتیجه کې څه وشو؟ حکومت بدل شو. چې حکومت بدل شو نو هغه کوم حکومت چې بدل شو بیا هغوی مارچ شروع کوي، دا نورو مهنګایي راوسته. تاسو ته چې دا به ښه پته وي کومې پورې چې مولانا صاحب په اقتدار کې بیا نه اسلام ته خطرې، نه پښتون ته خطرې، نه بل چا ته خطرې، خو چې هغه په اقتدار کې چې د اقتدار نه بار شي مخالف څوک راغی په کرسۍ کېناسته، هغه یهود هم دی، هغه د یهودانو ایجنټ هم دی، هغه وخت کې اسلام ته هم غټه خطره پېښوي. دغسې مونږ چې په ښه بده پېښ شوي زمونږ د پښتنو پارټي ده، زمونږ د دې کلي علاقې پارټي ده، خو چې کله دوی په حکومت کې نو بیا چاته پښتون یاد نه وي، خو چې د حکومت نه اعتبار کې او د دوی د کور بچې په خېټه وږی شي نو یې پښتون وږی شو. همدغسې دا قسمه قصې چا د روټي کپړه په مکان په نوم باندې مونږ تش په نارو، اول نوی پاکستان اوس زوړ پاکستان، اوس د آزاد پاکستان خبره روانه، دا قسمه ډرامې په دې حکومت کې روانې دي جي. او دا زمونږ دا نوی کول هم ځان سره دوکه کوي لګیا دي، او څه نوې نوې ډرامې په مونږ کوي، او مونږ د سن 47 نه د اوسه پورې دا ډرامې او دا نارې واورېدې. خو زمونږ د دې قوم دپاره زما بچې اوس هم په ټاټ کیني او په ټاټ په شلېدلي ټاټ باندې چې کوم دی سبق وایي. نن زما بچي ته په هسپتال کې هغه فیسلټیز نشته، نن زما مریض ته هغه فیسلټیز نشته، نن د پینډال پلتې چا تپوس نه دی کړی دا په کوم حد کې روانه ده، د ادویاتو کوم حالات دي چې مجبوري ده. نن د وړو تروړه روزانه بنیاد باندې دا خېج او چې کومه یوټیلیټي سټور ته راشي هغې باندې چې کومه ویمه کېږي. یاره جي دا وړو کم ریټونه دي، دا کم حالات په دې ملک روان دي جي. په دې باره کې موږ راپاسېدلي یو،
مونږ دې قوم ته غږ کوو ستاسو د دې میډیا په وساطت اپیل کوو او حکمرانان تنبیه کوو قوم ته ایکسپوز کوم او تنبیه کوو یې چې انشاءالله دا نوجوانان راپاسي د 400 د تحریک که خیري شروع کېدو والا دی دوی به اول ستاسو حساب کتاب کوي اول به ستاسو سره حساب کتاب کوي د هغې نه پس به د الیکشن خبرې کوو چې زمونږ د عمل دا ولې دې ځای ته ورسېده دا خو دا تاسو ټول د شمار دغه ګوډاګیان یې همدغه خلک یې یو کینې بلبل کینې بلبل ته لار صفا کوي نو په دې وجه باندې موږ راپاڅېدلي وو چې د قوم ته غږ وکړو د دې ځای نه دا تحریکونه که خیر ډېر تحریکونه د اشنغر نه کامیاب شوي او موږ انشاءالله الله حاضر ناظر ګڼو چې په مخلصه سره راپاسو که خیري په مخلصه سره موږ د دې تحریک اعلان کړی دی او انشاءالله دا به اصلي کې یو انقلابي تحریک انشاءالله دا به یو انقلابي تحریک د دې به فلحال د الیکشنو سره د دې سره هیڅ کار نشته ځکه دا الیکشن زما د مسلې حل نه دی زما ملک په ډوبېدو دی زما د ملک معیشت تباه دی زما نوجوان بې روزګاره دی دلته پلان به ورسره نه حکومت کې بیا راولي هغه سره به هېڅ پروګرام نه اول به انشاءالله د ملک له یو ښه پروګرام ورکول غواړي او بیا به انشاءالله د هغې نه پس چې بیا الیکشن کېږي او که هر څه کېږي خو اول به دې او زه دا حکمرانان چې په مختلفو جامو کې په دې ملک حکمراني نه راکړې یو د ډاکوانو په شکل کې پې راج کړی دی زه دوی تنبیه کوم چې تاسو سره د سریلنکا مثال پروت دی دا قوم به تاسو پسې درځي یو ورځ تاسو به د خپلو کورونو نه روباسي تاسو به د خپلو یخو ګاډو نه راغورځئ تاسو به د خپلو یخو دفترو نه روباسي انشاءالله دا ورځ را روانه ده زه خو وینم چې دا ملک تباه کېږي لګیا دی خو زه دوی تنبیه کوم چې خپله قبله درسته کړې او دا ملک نور د دې دغه نه بچ کول غواړي دا چې کوم معاشي حالات موږ د IMF په غېږه کې واچولی شو موږ د غیرو په غېږه کې واچولی شو د سن 70 پورې خو به موږ خلکو له قرضې ورکولې پاکستان چین له قرضه ورکړې وه نن دا څه حالاتو شو دې ملک چې موږ داسې تباه و برباد شو او زور یې چاله راغی اخري زور یې موږ له راغی اخري زور یې لاندې طبقې له راغی خوړلې چا دی زور یې چا نه وباسي د دې نه علاوه ما بله ورځ په اخباراتو کې یو خبر تاسو به کتلي زموږ صوبه د مرکز نه علاوه په اربونو کې قرضداره روانه شوه زما چې نن بچې پیدا کېږي 2.5 لکه روپۍ قرضدارې پیدا کېږي په دې باندې به جي سوچ کوو ستاسو هم ذمهدارۍ جوړېږي زما د پریس د رونو هم خاص کر ذمهدارۍ جوړېږي که زما نه څه غلطي کېږي تاسو زما رونه یې مشران یې تاسو زموږ مټې یې تاسو پوهېږئ مونږ ته لار هم ښودی شي چې دې ځای کې تاسو په غلطه یې خو دا زموږ د زړه اواز دی دا د قوم د زړه اواز دی ما سهار هم دې ملګرو ته ویل راځئ یو سروې کوو او دې قوم ته وایو چې الیکشن کوو که نه اول دا خلک سمول غواړي دا چا چې اقتدار کړي خلک به چې الیکشن پسې کوي دا سمول غواړي محمد خان تاسو خپل دغه پریس کانفرنس دوران کې وایي چې یاره زموږ د تحریک کوم دي د سیاستدانانو خلاف دي او پای کوم نوم نه دی اخیستی مطلب د ټولو سیاستدانانو خلاف د هرې پارټۍ خلاف څه ګڼئ چې مطلب بیا د ملک د اقتدار دا څه وایي چې لکه چا الیکشن ستاسو مطالبه نه ده ټیک شو دي دغه سیاسي چې څو نوم پارټۍ تاسو وایي چې موږ د ټولو خلاف یو نو څه ګڼئ چې د ملک اقتدار بیا چا له ورکړي ټیک دی او چې د ملک اقتدار هر چا له ورکړي تاسو بیا څه داسې اصلاحات چې ستاسو په تحریک کې بیا دي چې خلک به تاسو سره راپاڅي ګوره جي ما کلیر کټ خبره وکړه ما دا خبره وکړه چې سن 47 نه ملک آزاد شو او تر د اوسه پورې عمده حکمرانان دي دا اوړي روړي یو څو طبقې دي یو خو د ملک کې صرف 40% په زور سره الیکشن وشي ووټ واچول شي 60% خلک چې کوم دی د ووټ نه بیزاره دي 60% خلک زه د دې ملک د تباهۍ ذمہ دار دغه خلک ګڼم کوم چې په دې ملک حکمراني وکړه
زه د سیاستدانانو یا د پارټو خلاف نه ویم. چا چې حکمرانی کړې ده په خپل دور کې هغوی قرضې اخیستې دي، په خپل دور کې هغوی لوټ مار کړی دی، د دې ملک دا حشر کړی دی. زه هغوی د دې شي ذموار ګڼم. موږ به اول د هغوی نه دا تپوس کوو. زموږ د تحریک مقصد دا دی چې موږ د قوم بیدار کړو، د دې خلکو نه تپوس وکړو چې تاسو زموږ د دې ملک د معاشي حالات کوم ځای ته ورسول. د لکه سراج خان جواب ورکوم. سراج خان لکه څنګه د صدر صاحب چې ویل کنه نو زه راته د هغې یو ورکوټی شان ته مثال وایم. وایي تاسو به نن سبا کتلي وي سوشل میډیا باندې ډېر وایرل ده. وی کانګو چې د فرانس نه کله ازاده شوه که نه نو هغه سفیر داسې په ځنګل کې روان و. نو هلته خلک کو راغونډ شوي نو هغه چې ورغی هغوی ډوله زما استقبال ته ولاړ دی. هغه یو ادمخور قبیله وه. هغوی ونیوه بس تلال یې کو ویې خوړو. فرانس هغې باندې احتجاج وکړ. 100 لکه ډالر یې پرې کېښود. هغوی ورته وایي موږ سره خو پیسې نشته. وی چې نه بیا به موږ دا چل کوو، موږ دا چل کوو. هغوی بیا ورته اخره کې یو ټلیګراف وکړئ موږ د دې حل راوښکو او هغه حل د موږ داسې راوښکو چې لکه تاسو په ملک کې زموږ څنګه کم سفیر ناست دی نو بس تاسو هم دغه حلال کې یو دغه چل ورسه وکړئ کوم چې ورسره دوی وکړو. موږ وایو چې لکه IMF پکار ده چې IMF ته چا چې قرضه اخیستې ده نو د هغې نه والي که نه. اوس لکه تیل په مال دغه چې چا کم خلک دي هغوی ته خو د هغې تکلیف نشته. IMF هم د هغې خپله ټول په عوامو پسې افسرشاهي. بل مونږ وایو چې یاره د پښتونخوا قومي مومنټ لکه دا یو ایم دی چې افسرشاهي به په دې ملک کې د افسرشاهي نی. لکه کم چې دا اوس تاسو ته کم د DC د بیروکریټو او د وکیلانو چې کم تحریک روان دی نو پښتونخوا قومي مومنټ د وکیلانو برابر مرسته کوي او د هغوی دغه اقدام سخت الفاظو کې غندنه کوي کم چې هغوی کړی دی. او مونږ به چې هر ځای کې د افسرشاهي کم ځان له کم سلطنت کم حکومت جوړ کړی دی نو پښتونخوا قومي مومنټ به د هغې په هر ځای کې خلاف وي. او مونږ وایو چې په دې ملک کې د اول څنګه چې صدر صاحب وایي چې د ملک له خو د اول یو نظام ورکړي. د ملک کې سسټم نشته. وی میری مهنګائی زنده باد، تیری مهنګائی مرداباد. که PTI دغه کې مهنګائی راتله نو PTI ته ښکلې ښکارېده. اوس PDM والا وایي چې دا ګوره نن څو ورځو کې 75 روپۍ ګرانه شو. PDM والا وایي دا ټیک کار دی، دا معاهده عمران کړې ده، پلان کړی ده، دا ټیک کړی دی. زه ما صرف دا سوال کوم چې یو خو په دې ملک باندې صرف سیاستدانانو حکومت نه دی کړی، 43 کاله په دې باندې پوځیانو حکومت کړی بلا شرکت غیر. بل جدار مطلب دی چې هر څوک دا وایي چې زمونږ پولیټیشن خو یو سافټ کارنر دی، په هغه باندې هر یو سړی اعتراض هم کولی شي. موږ دا وایو چې په دې ملک کې چې په اصل کې کوم ایلیټ کلاس دی، اشرافیه ده، نو هغه صرف سیاستدانانو سره تعلق نه لري. په هغې کې بیروکراسي هم ده، په هغې کې مطلب دا دی چې لکه فوج هم دی، په هغې کې مراتیاتف طبقه چې موږ ته وایو اشرافیه چې کومه ده. نو په اصل کې یو خو موږ دا تپوس کوو چې آیا تاسو د ټولې اشرافیې خلاف دا خبره کوئ چې یاره خلک راپاڅو؟ دویمه خبره چې دا ده چې د دې لپاره تاسو سره عملي پروګرام څه دی؟ ډېره ښکلې اچا صاحب ډېره ښکلې خبره دې وکړه. یو خو زمونږ دا تحریک چې دی نو دا د هغې خلکو خلاف دی چا چې حکمراني کړې ده په دې ملک باندې، او چا دې ملک دې حد ته دا دغه رسولې ده، که آرمي ده او که سیاستدان دی. بله دا ده باچا صاحب چې سیاستدان که دلته حکومت کړی هم د دغې خلکو په وجه یې کړی دی چې دغه خلک وغواړي هغوی له اقتدار ورکړي او چې وغواړي اقتدار دې والي. زما په خیر خو دغسې ده. دلته سیټونه هم تقسیمیږي. لومبي نه اجلاس وشي چې طالبه دونه در کوم، طالبه دونه در کوم، طالبه دونه در کوم. دا ډېره ښکاره خبره ده. دا نورې هسې ګپې دا ډرامې دي چې داسې کېږي په دې وطن کې، دا هسې ډرامې دي. نو زمونږ دا تحریک چې دی دا بنیادي طور باندې خو سیاستدان زه ولې ګرموم؟ سیاستدان زه په دې وجه ګرموم چې اوس مثال خبره دا اوسنی حکومت به وایو چې دا دوی له په زور ورکړی شوی حکومت دی، نو دوی یې ولې قبلوي؟
دلته هر یو سیاستدان د اسټابلیشمنټ په دې خلاف دی چې ما کې څه کمی دی، ما ولې نه راولي چې دا باچا راولي. دویم دغه چا هم دا ونه وي. تاسو چې دې لپاره خپل عملي چې کوم پروګرام لرئ چې هغه ته لږ بیان کړئ. فی الحال موږ جي یو سوچ راوړی دی، قوم ته سوچ ږدو او انشاءالله موږ د خپل سوچ ملګري برابرو. د هغې نه پس موږ سره پروګرامات ډېر دي الحمدلله. موږ سره ډېر دا چې موږ دلته کوم ملګري ناست یو یا زموږ سره د کوم صوبې لیول باندې رابطې دي یا په دې ضلعو لیول باندې موږ سره رابطې دي، ښه پوهان د معیشت حوالې سره ملګري موږ سره شته. په دې کې چې کوم دی نو نور چې هیلث لیول شو، ایجوکیشن لیول شو، نور د ترقۍ د هغې موږ سره ټول خلک ټیم برابر دی الحمدلله. په هغې باندې موږ ورک کړی. خو اول به دا یو سوچ خلکو کې پیدا کوو چې دا د دې نه خو به دا قوم به د دې نه روباسو چې دا تاسو د خلکو ته هسې بېسه ګډېږئ لګیا دي. زما نن نوجوان کل په هسې ډرامو باندې په اوازونو باندې لګیا دی، ټوله ورځ د پی ټي آی جلسې ته ګډېږي. د دې نه خو به دا قوم اول روباسو. چې موږ دا قوم روباسو نو انشاءالله موږ سره الحمدلله که خیر موږ سره ډېر ښه پروګرامات دي، هغه به انشاءالله تاسو ته وخت او وخت موږ مخې ته ږدو. بس دا تپوس کوم راځه زم سره نو ستاره خبره مخکې وګورم چې مطلب دا دی چې تاسو د صوبې په سطح او د ضلعې په سطح تر اوسه پورې خپله تنظیمي ډانچه څونه مکمل کړې ده او څونه حده پورې لاندې رسېدلی عوامو ته؟ همدې سره سوال زما دا دی چې تاسو د ولی محمد خان په خپله یو انفرادي طور باندې سیاسي کیریر لري، په پارټو کې پاتې شوي دي. تاسو وایئ چې موږ په پارلماني سیاست کې حصه نه اخلو، په مستقبل کې واخلئ که نه واخلئ. او دا خو ستاسو د دې خبرې ټوله تضاد دی چې څنګه دا پښتونخوا قومي مومنټ جوړ تاسو ډایرکټ په پارلماني سیاست کې حصه واخیستو، بلدیاتي الیکشن کې ودرېدلی. نو دا د ستاسو په خبرو کې تضاد دی. اوس زما بنیادي سوال دا دی، شاه صاحب د سوال سره زما سوال دا دی چې په مستقبل کې به تاسو په پارلماني سیاست کې حصه اخلئ که نه صرف د سیاستدانانو او د عوامو د بیدارۍ لپاره به دا تحریک مومي؟ داسې ده سراج خان، مونږه په الحال خپل ځان امتحان کې اچو، په الحال مونږ خپل ځان امتحان کې واچو. هغې نه پس به بیا مونږه خپل قوم یا خپل عوام امتحان کې اچو چې مونږ اول خپل امتحان ورکړو. څنګه چې تاسو ته ما په اول کې ویل چې لکه مونږ پارلماني سیاست کوو نه، خو هغه الیکشن په مونږ راغی او زمونږ ملګري هغلته تاسو پکې موجود وی او سډن یو اواز وشو. بیا که مونږ هغه اواز نه فالو کوو نو بیا هغې کې مونږ کمزوري راتلو. نو مونږ وکړو دا خو لکه مونږ خو پارلماني نه مونږ جمهوري خلک یو او حقیقي جمهوریت غواړو چې حقیقي جمهوریت وي، نه چې د یو خان یا د یو ملک یا د یو ډنډمار لکه څنګه چې صدر صاحب وایي چې یاره لکه مونږ وایو چې یاره د افسرشاهي لکه شاه صاحب جواب زه ورکوم چې مونږ ووایو چې افسرشاهي به مونږ وایو چې افسرشاهي به په دې ملک کې نه کو سیولي کو ملیټري. مونږ د دې ټول افسرشاهي خلاف یو او مونږ وایو چې ازادانه الیکشن دې کېږي چې یو سړی اوټ ورکړي یا لس علي یا لس زره علي او هغه د ملک ازادي د اوټ نه. او بیا به مونږ د ملګرو او یا داسې ریسپانس وي نو سیاست نه بغیر خو مونږ ټول سیاسي خلک یو سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتو، د سیاست نه بغیر مونږ نشو پاتې کېدی. خو په الحال زمونږ د مسایلو حل په پارلماني سیاست کې نشته. شعور پیدا کول دا تاسو ډېره ښه خبره وکړه د تېر بلدیاتي سیټ اپ، چونکې زمونږ تاسو ته پته دي دا بعضې خبرې به تاسو سره د آپ د ریکارډ داسې وکړم او پای به یو بل لږ شان پوه کړو. تاسو دلته پته دي زمونږ د چارسدي سیاست د نورو نه لږ جدا وي. دلته خلک ډېر جوخ یو بل سره رښتي ملګرتیاګانې تعلقونه. زمونږ د سیاست آپ ته ریکارډ او دا ما تاسو ته هسې یو آپ ته ریکارډ کو که دوی څه خبره کړې نو تېره ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صبا خان دی او بحیثیت د پښتونخوا قومي مومنټ جنرال سیکرټري وم. څنګه چې زموږ یو مطالبه را تاسو سوال څنګه سراج صاحب سوال وکړ، باچا صاحب سوال کوي، تاسو وګورئ زموږ مقصد څه دی د دې پریس کانفرنس. لکه د څلورو یا د شپږو میاشتو یو تحریک دی. اول خو دا پارټۍ نوم ورکړل شو، پښتونخوا قومي مومنټ یو تحریک روچل شو
او که تاسو وګورئ دې کې نامینیټډ دا عام خلک نه دي چې زما خیال یو کسان نوټر دې کې ډېر زیات خلک د پښتون کنفدریشن صدران دي هغې کې جنرال سیکرټران دي هغې کې موږ سره صوبایي صدران دي د پښتون کنفدریشن هغې کې موږ سره نور سیاسي ملګري د مختلفو پارټو دا خلک راغون شو دوی وویل چې یاره دا شیز چې دی دا جمهوري نه دی په موږ چې دا کوم نظام راغی او دا نن چې موږ سره راغلو زموږ مین مقصد دا دی په تاسو وګورئ لږه غونډه کې د خندا غوندې خبره هم تاسو ته ښکاري چې نن سبا حزب اختلاف نشته په حکومت کې تاسو په اخبار وګورئ که په صوبه کې ګورئ نو که پي ټي آی ده نو هغه په صوبه کې حکومت کوي عمران خان راغلی اوس پر سی ایم او اوس پي ایم اوس راغلی هغه سی ایم انډر دلته لکه ناست دی څوک ورته لاس نشي اچولی تاسو وګورئ مولانا صاحب راوخته هغه اوچته د مهنګایي اواز یې وکړ یو سرکس ته جوړ یکدم اچانک چې کله هغوی د پروګرام ته راغلو چا یې په یو ځای کې محکمې ورکړې چا یې په بل ځای کې کېنو دغه شی په تقسیم که په ارام کې د مهنګایي سرکس ختم شو زموږ مقصد دا دی چې عوام دا تحریک چې موږ ډور ټو ډور بوزو او د 403 پریس کلب نه زموږ دا مطالبه را چې یاره زموږ خو نوی شي راوچت کړو خو تاسو موږ سره په دې کې لږ وګورو تاسو موږ سره اوچت شئ ځکه چې که تاسو وګورئ نو میډیا زه د ډسټرکټ پروګرام منیجر پاتې شوی مختلف ځایونو کې په هر ځای کې دا مسایل یا کوم چې موږ په 403 کې وینو چې دلته مختلف اول زموږ پریس ملګري چې څومره پریس کلب دی هغه ځان له واړه واړه یونټ جوړ شوي دي او هغې نه که تاسو وګورئ نو یو قسم یو څیز هایجیکولو کوشش کوي خپل کارونه په یو باسي لپاره انداستي موږ چې نن دلته راغلو نو موږ یو ډېر لوی امید سره راغلي چېرې زموږ د اواز دې ورسي او زموږ په دې تحریک کې ښه زه د 400 که تاسو وګورئ 3000 2000 دې نه سیم راغلی دی دې ځای کې د باچا هم غوندې اسټی د اسفندیار هم غوندې آفتاب شرپو غوندې کوي خو زموږ د 400 اس حالات بدل نه شو نو موږ دا کوشش کوو چې دې کې هغه مافیا راننوتې هغه مختلف خلک په دې کې نښتې دي موږ دا تحریک هم د 400 نه شروع کړو ځکه چې دلته سیاسي شعور زیات دی په هر بچي کې دا شعور موجود دی موږ دا تحریک انشاءالله پښتونخوا په مومنټ تاسو په وساتل سره رسو چې یاره موږ سره په دې تحریک کې تاسو موږ سره شامل شئ او حزب اختلاف په زه ورته ووایم نو په دې فورم باندې دا اواز مخکې کوي چې موږ نن سبا صرف او صرف حزب اختلاف صرف پښتونخوا په مومنټ دی نو موږ د دې په ترو باندې اواز کوو چې موږ سره په دې تحریک کې ټوټل شامل شئ انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا به داسې ټایم راشي چې ستاسو په واسطه سره موږ به یو ډېر لوی ګوند ته ورسو او د عوامو هغه بیداري چې کوم ده هغه به موږ انشاءالله دې ډېر هغه کوو. السلام